عزتمنه د والدین یو عالم دی هغه وی چې مو دا حدیث پاک ورویدو چې جنات د مرد قدمه لوند دی جنات د مرد قدمه لوند دی دا حدیث پاک مې ولدو د عالم فرمای په داتیر اسلاف کې دی چې مو د خپل عادي د شپې په ټیم د پخې د باو کولې تاکي دومره پیرا چې دی بو بیا خبيولې شو او وی چې واورز مې پخې د باو کولې د حدیث زین تروغلو چې نه دا د عادي د قدمه لوند چې جنات ته په د ظاهر د حدیث عمل وکا و چې خپل ګیره مې روغسته چې کله مې عادي خبيولې شو بیا مې په خپل ګیره دې د پخې اکادمینه صفا کړل او وی چې بیا ثبوته چې مدرسې ته راغله بیا و طالب ورته و چې حضرت وګا مې عجیب په خیب کړل دي په بهترین بوخ کې روان وي او په دا ګیره مبارکه کې د سپین ملغلره و داسې پړاکیتلو چې مو ته و چې په دا ګیره مې ته اته د پخېتا سبق کړی دي او زه خو نه د سبتی راوته کوم امو تو بشرو دی په خپل ګیره د پخې تاله سبق یو زنه نه خبره وته کوم بس اخیری وا خبر ارس کوم موضوع نه خطو دا خبره شکایت صحیح دی لکه بهر حال حضرت بایزید بستامی رحمت الله علیه تچاو چې حضرت دا دومره لوی مقام الله په صدر کړی بس نه بیا دعا کو ان شاء الله دا خبره وروي نو دا ته فرمایي چې یو شپه ای سوړش پاوا ولګری به دور ان شاء الله یو سوړش پاوا او وی چې ادمه منه وبو غوښته نو زروغلم ا د وخت مطابق چې کیم د خاطه ګلاس غونډه او امر وروړو وبو چې اومه کتل ادمه خبي ولي وا حضرت بایزید فرمایي چې مو چې دا چې وسه خیب نه جګوي مشره خزدو کله بیا خیب ورنشي او کوي نه درې مې کېدای شي بیا ورسته بیا وزینه وکي چې زه دې څنګه ودرېدم او وی چې دا خپل فرمایي چې سړونه مې دا ژمه چې دي دا مې د سړونه سره کړپ کړپای والو او ژمه سړاش پاوا بس دی وبته ضرورت شوی او وی چې زه کله په واف خاشم کله په بلب خاشم او وی چې ډیر نو وخت سبو قریب مې دې کړه سترګر وغړولې ارته وی چې بایزید یې غټیم نه ویلوړې چې مو چې ادي ته بیا څه سیره وای قسم دی چې ادي به اسمون ته وکتل پټه خدای وته پوره بایزید فرمایي چې ادي به کله خدای وته پوره الله پاک دې ولایت دروازې ورته خلاص کړ بیا مونږ بایزید جوړ شو عزتمنه نشم خبره پیرا کولای خبره مخکا شوی دو تاسو چې قسم ایمان مې د سره تزا شو ته به په نیت ورغلی